زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته، یو خیرن ډاکټر ورته وي، هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي، تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولې دلته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نسب بالا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويسته پی جبر او باسا داسې بیا سترګم ولده شي کی او ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې د څه کوي ګوري دا ستاد ملک ډاکټران بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وي نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګورئ په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دب کا شپ ہے الک اخلا تا کړوا نه جی دا رچا ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی نه جی تو بس تغفر دا رچا رنګ ټنګ ټنګ دیغه وګوره چې سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي بریته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف یا الله خیر پېښ کې ادا سی بریته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدار ما خدای راستی کدا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته غږ بیاونه بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل وزیر صاحب دک شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چل چاته وی پولیس مې نیسی مال والے ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي ویرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو من ربک هغه ورته ولې څه رب کې یو قپ مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جاوی دا د پښتنو حق غواړي او کلی غواړي نو په زور بیالو تاسو واه هغه دی وای غستوره لرو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې عاملای د لډېل ټپولې کور د مردین جمعات شاه ملای د لډېل ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا و بهوده قومه پس پویږم کنا
ملا د لدیل نه دا ټپولې چې ته زما ډېر خوښیږي نه ملا هم خان شو تاسو به واه 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 ملا هم خان واه 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 خو دې خله ټپکا او دا ویل چې ملا هم خان شو دا هغه خلک وی لکه هغه په ابتابات کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان دی خدای وبخي دی باچا خان خورایو مونږ سره جیل کې استاسو د ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نوزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړي نو مونږ په داسې ملک کې اوسېږو چې اجرا ته اجازه ده منبرای ملاو شوی دی اجرا الیکشن لړاولې شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دالوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره ال تکلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دڅ دي من خدا سي بقهر اختیو کنا چې اديري لار شوم چې سپیره مړی چرته شیخ میخ مړی نو امن رسول به الله دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه سپونه وشماري ګیره د کله شخو غله ودرېګه کور دی وران شکن کور دی د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه رال نو بیا دې ملکم تمرا مبارک دی چې درې سلور سو کورونا غرزي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو زنيشتا تاسو سره څه کنيشتا 400 تاسو نه پالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدر ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای چې پکې وخی دا وای بوت تا وګوره
د سند وزیر اعلی چې وګوري ته به وایې چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وایي په ایمان بوټې د پاړو دی ښه د بلوچستان تارپیټو چې وګورې واسکټ یې اغوستی ته به وایې چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ور اغوستی د بلوچستان گورنر چې وګورې ته به وایې چې د درېیمې ورځې مړی د قبر نه رایستی بیا د سند گورنر چې وګورې د هغه هم د انګریزي چر غوندې ججورې راځوړندي او یو شی دی یو مار د یو پیر نه طریقه کړې وه نو پیر ورته وی مار ته چې چاته به سوی نه ویلې خچ بس مار به روانو په لاره چې چا به ولیدي چې وایي دا خو مار دی په لخته یې وها په کیړه یې وله په کاڼي یې وله ټول ګنجی پنجی چې څه موده پس هغه پیر ولیدو مار ته ویل دا ولې ویل خو تا راته ویل چې چاته څه وایم ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته څه وایم دا معنا چې څوک چیچمه اسې خرش پرش خو کوه خلک خو یاروه که نه مونږ دکان ته ورغلو یو خان راغلی نو مونږ دکان کې پیالې دي هم 3 دي او هغوی 4 هلکه شنې چای راوړي چې شنې چای زمونږ علاقې هغه چایوالا کورواني سره پیالې مغه وړې وړې دي او خاورینې دي خاورینه پیالې پکې غټ کټه سړي ته ورسېده هغه لاس کې نیوې نه شوه هغه د کونډو عزت کې که نه ده کوپونو نو هغه نیوې نه شوه داسې داسې پې ما کېږي دي ګرمې دي لږې څه نه ګرمې چې چای وڅښلې ما ته ویې یاره دا د څوک پیالې ښودلې ساته مال چاروړي دي نه او مونږ خپله نه شو اخیستی ګرانې دي د پیالې هم ګرانې شو چاروړي نه دي ما ورته خبره اوره غرور دې خدای معاف کړو غرور او دې چاوالا ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیالې کې دله ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې پېښور کې داسې خلک هم شته او داسې سپېره مولیان هم شته چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډی هم نه علي ماماګانو عمران ته اپیل د چا ښځو کولو چې هی بیا راشه هی بیا راشه یو زړه پودړه په لاره روانو ما ته ملا صاحب لږه خبره وره معلومه وی لږه دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې ما دې کچنۍ ته وګوره زړې زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعاګان دي او سنیان دي مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت ته دا لکھنووال دي شیعو جلسه تورشه د دارې جلسه تورشه زمونږ تراشه درې आवाजونه دي پکې شیعو جلسه تورشه امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته ال تورشه فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور سے نشته زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر بل په غټ تکبیر دلته نه به بل استاد راچغه کیږي تاج او تخت زنده‌باد نور څه نشته لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوی و درې کوزي پکې ماتي هیڅ نشته ماوی خپنشي دا ټولو خلقو پوند ما ته معلومي والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي دا زمون قوم دی او دا زمون ملک الکه دې سړی ته د رنځل ولې وکړ وای دا مې دوست دی وای دا څه
سړی ته چې ګورې خوله پورې سپی تړلی وی څوک وی چې څه وکړو او څوک وی چې څه وخورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوښیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي داسې وایي که نه د دې غضب خو ټول اخته یې پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم پالک دې په تندر ولګي کچالان دې خدای وي الوګان دې خدای وي نو تا خدای ووایه نو څه راوړو تا خدای ووایه یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتی بیا کوچی ته واچولو غرب رو بیا غورځول دا کوچی به چې راپاسېدو ویل به ته یو وارې رازک سه خاری به چې بیا راپاسېدو بیا به چړنګېده بیا دا کوچی را غرب واله ویل به ته یو وارې رازک سه اوس مونږ وایو چې ته یو وارې بیا وکړه چې غړم مونږ وایو زه خیر دې دا ظلم مړه ود بھی ته تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوې چې زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپیرو که نه د خپل اپریدی ما نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل بیل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کې چې داسې خورې ما ته معلوم یې معلومه زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م راځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناستې او ښځه به مې خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یې مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته تې راوتې اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کی نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي دغه مونږ دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته ګوري
टमाटर ګران شو، ټیپر ګران شو، کچالان ګران شو، پلانې شي ګران شو. اوس واورا پنسن ده په دیم ټیکسو لګېدو. الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دیم ټیکسو لګېدو. دوايانې دکان ده، دوايانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپے، سیل ټیکس 5 روپے. اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو. 80-90 باندې د 50 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور اوران اوس به دا څو غاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زم خور ډیر خکار دی تم وټله تلوي، تم وټله تلوي سمکار دی. ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دی، په ډټسن کې به څنګه غډې دی، په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دی. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی. دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کی. پوښوي وہ سب پتہ لگی او دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه او شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30,000 روپے مړې ور کوي او 10,000 روپے زخمی ور کوي. حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې ده غلط 30,000. لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی. زب 30,000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی. خدای دې زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مړې خرڅو. دا شرمېدلې قوم دی، دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپے ورکړي چې خیر ده کبم کې والد خیر دي شهید شو شهید شو. دا خبره زمون چې دی دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله. دا افسانې دي تاسو راځي او مونږ وایو تاسو یې اوري. لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله. نو یو خزه به جنگنامه ویله او نور خزه ورته او د شیعو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسی مر گئی دی ورته ټول ناتی. تاسو پوه شئ غډېږئ ما خبره ته غوږ کېدئ غډېږئ ما. زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد. دې خوا وګوره زه تاسو پیژنم. دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لکه خطره ده او پلانې ده معلومات دا قوم پیژندلې ده. دا انګريز جوړ کړي قانون په پاکستان کې ده. هندستان تا سره آزاد شوه ده خپل قانون ده. چین تا نرستو آزاد شوه ده خپل قانون ده. هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې بډس کوي. امریکا په یارا کړی ده. مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی
خیال دا غوري میزه لغه څه شه ده لکه دا پټاخو ډزی نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزه غړی میزایل تا وګوره د دې شکلونه تا وګوره اټم بم تا وګوره او د دې شکل تا وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر دندندن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مانه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی قضا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بد زکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووی مال دا باډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پساتئی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنگال در نکټ شو تاسو څه توره وکړه نیم پاکستان در نکټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړ کړه تا څه توره وکړه په کشمیر نعره تکبیر یا دې چوکا نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړی دی ته خو ایتواړه هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الزبت خدای پاک دې ډېره خوشحاله که ټول مرم خیرونه وختي دي په آرام کې نه کله یو ټلیفون کوي دا به دې څه چل کېږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاوې دفکر ایکې پاوې
एके पावे د مازیګر ټیم کې تاسو ګوري آسان چل دی یو خزا کله معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې سرلاندې او په پاس ورندوما او اعلان کوم چې کومه خزا بار وروته دا به حالي کرانه خزا وروته ګیره مې کله کوي هغه ورځ ناسمه دی یو تیکو والا د زوی جنگ تیرې دو نه تیکو والا ورته ماته دا څه وکړه بیا مې ورته وای مال لکه مبارک شه د زوی واده دی مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق چې د ډولکی ته زم لګټ شمه چې تاسو جنگ تیریږي کنه چې زم لګټ شمه ویل ولی مال د دم قوم امامم دمی زستاسو امام یم چې تاسو دمانی نو زنر پاتې کېدې شي ستاسو ټول ودونه لعنت ده په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوي شاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دونډې ناشتي مخې زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا موټر را باندې تیر شي نو مال دار آیات چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی داغه وادونو بینډې پې راوستی ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخیری دی اخیری زوی مې دی چې لګرمان ته وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانی دي نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي دي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو بیا را پاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمات ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ز خودی د خاورو تیلو دیو نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زدي په سویګیس روټای نشم پکوله سویګیس 8% نور ګران बिजली 8% نور ګران पेट्रोल 8% نور ګران مطلب دا دی چې دا غریبان د چرته پرشته کیم کینن او په سوزکای کیم کینن چرته په مزدا کیم کینن او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي
यो मोटर په 1 करोड़ रुपए باندې यो موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځي چې بنګې در باندې وي تلاړ شي د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لاړ شي په بنگله کې سم اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان پکی لکلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورالحق آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں سڑی نرے وغٹ تکبیر پریدا آرام کین دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته یې سم وخت کې دی سړی لاوده پراته په کورونو کې او خزي بیا دا صحیح کني بالکل وی کنه دغه خدای دې کور روان کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک جاړي